کتلی سي د دنیا بوټي دې ته دھنیا وای او موږ تاسو روزانه دا کور کې په دیګي کې اچو یعنی چې خورې په هر شی سي موږ تاسو پخو نن سبا یو روټین ګرځلی هر کور کې دې خوړل کیږي په سلاد کې م استعمالیږي غوښه پخو سبزي یا هر څه پخو په هغه کې خلک دا چې خو دې موږ ګټې او فادیت معلوم نه دي او عموما ډېر خلک دا بیا وایي چې دنیا خوړلو سره مثال نامردي رامنځته کیږي او دې ټول به تاسو نن انشاءالله مکمل معلومات در کوم چې دا حقیقت لري یا نه لري دا کتلی شي پټی ده دا بعض اوقات خشک بازارو کې ملاویږي دا اوس په تخم باندې دا پخیږي چې پخه سي بیا دا خلک ریبي بیا هغه نه بعد چې دا پاوډر کوي بیا مسالو کې استعمالیږي او په سره کوم وټلو کې کته شیزونه پخیږي یا دیګی پخیږي یا په کورو کې خلک دا خوري خو دې په ګټه او په تاوا نه دي خبر اول خو دنیا په جسم کې اوبه پیدا کوي ضرر دا نه لري تاسو د جسم یعنی کې خشکي ختموي که د الله رضای او تاسو په وینه کې چې کوم ګرموالی هغه کموي تاسو د جسم اعتدال یعنی کې نظام په اعتدال باندې راولي برابروي او دې نه علاوه تاسو په مثانه کې یا په جګر کې چې ګرمي هغه هم دا لیول کته کوي دې نه علاوه چې کوم لوړ فشار همومن هغه کسان چې لوړ فشار لري نو دا دھنیا تازه که راواخلي 20 ګرامه یا 30 ګرامه وی ټاکئ او وی خوري یو ګلاس اوبه پسې وچکړي انشاءالله 15 منټه کې دا فشار دننه کته کوي ډېر ملګري دوایانو ته بیا لاسرسی نشي لرلی خو ایمرجنسي طور کې 20 منټه یا بخښنه غواړم 10 ګرامه یا 20 ګرامه دھنیا تازه ټاکول خوړلو سره فشار دستي یعنی کې دا کموي ولې چې دا ادرار راولي او فشار د کمولو دوایانې دي هغه هم ادرار پیدا کوي نو دې سره فشار کمیږي یعنی کې دویم هغه کسان چې موږ تاسو کله چې کورو کې غټه غوښه خورخه غټه غوښه یا فارمي چلګوړی خورو هغه یو خاص لري چې ګرمي هاضمېږي زر نه چې هغه کې موږ دڼیا واچو په دیګ کې نو د هغې چې کوم مضر یعنی چې کوم نقصاندې عمل ده هغه دڼیا اچولو سره کمیږي دا زر هاضمه راولي د هغې خشکي تبخیر دا کموي دې دا ګټې او فواید دي که د الله رضای بل دڼیا چې دا عموما دې مباره کې وایي چې دا نامردي رامنځته کوي نه دا صرف او صرف خشکی ختمي چا سے الگ وچ وچ کی هغه ته کار کوي اور دې نه علاوه مثال هر هغه شی چې تاسو زیات استعمال کې هغه سره تاوان لري او روزانه روټین کې دا تاسو که 10 ګرامه یا 15 ګرامه استعمال کوي تاوان دا نه پیدا کوي دا کتل دی پټي دی دا اوس په تخم باندې نو باید تاسو په خپل کورو کې داسې وکړئ او بیا دا تخم ته سراسي وچی کوي او بیا ټول کال دی نه باید تاسو ګټه واخلئ لکه سره کم چې دا دنیا د موږ او تاسو دیګي ته ضرورت ده یا جسم ته ضرورت وي همداسې په طبابت کې څومره بوټي دي الله تعالی په دې کې یو افادیت یو خاص ښیي چې دا د موږ او تاسو جسم ته ګټه رسوي او باید موږ تاسو ته ګټه واخلو دوستانو لویه راته سپارم خو وخت ولرئ السلام علیکم